ألم نشرح لك صدرك. باچا خان آرگنائزیشن میٹروپولیٹن پشاور داڑا تھا غریب طالب علمانوں کی رقموں کا ڈسٹریبیوشن پروگرام دے زبدید اگلا پرنسپل سے لیا سے اور زمانت سے کی ملگری جاگیر خان ہم راغلے دی سعود خان دے سیدرین قریشی جانداد سے اقبال خان دے دارا گلی دی زمانہ مقصد صرف بابا آغا فکر جن آغا مزے مزے کرتے دے اور قوم دے اصلاح خبر میں پونا همدغه خبره به کوله چې نه دا ترکنې دا فضول رسم و رواج دا ختم کې او خپل بچي تعلیم یافته کې چې هغوی د مخکې دور کې رواني افسران دې خدای جوړ کړي لوی خلک دې خدای جوړ کړي نو هغې دې کوشش لپاره مدرسې فلو کړې وې سکولونه یې فلو کړي وو نو هغه تسلسل دی هغې کې دا مونږ سټپ هغه کړی دی انشاءالله په نیکسټ به نور هم دې ماشومانو لپاره پروګرامونه کوو. باچا خان چې کوم هغه د دې رڼا خپلولو په دې پښتونخوا کې د ټولنې انسان چې هغه آزاد ټولنې ملګري خبرو نه غلط پوره کولو نه کړ. باچا خان د یو فکر څوک دی د یو سوچ څوک دی او زه په دې کې خوشحاله شوم چې دا ملګري په هغه فکر او سوچ کې چې کوم دی یعنې ملګري دي یو ځای یو استفادې کوي که نه تاسو ته چې دا کوم شی میلو شو نو دا د یو څو کاپۍ دي یعنی زه به دا ووایم چې کله به دغه کېږي چې تاسو په شوق سره جي لګا کړ دل لګا کړ او په سوچ سره چې دا درک وشي د دې شاته چې کوم سوچ دی چې هغه روښانه پښتونخوا روښانه پاکستان دغه سوچ سره دا کارونه استعمال کوي انشاءالله امید لرم چې تاسو به یعنې د دغې سوچ سره مخکې چې کوم دی پرمختګ وکړو. موږ د باچا خان زمان چې کوم دی جهانګیر خان خلیل په حیثیت د ملګري استادان ډسټرکټ پېښور پریسیکټري موږ د تنظیم د اړخه مشکور یو چې تاسو راغئ او په دومره مختصر وخت کې چې کوم دی تاسو زموږ د بریګیډ های سکول ته راغئ او تاسو ماشومانو ته هغه یتیمانو ته د باچا خان ټرست څخه چې کوم دی کاپیانې پرووایډ کړي او دې سره چې کوم دی د وړو کې د باچا خان د اقدار د باچا خان د فکر د باچا خان د تخیل ملګري را پیدا کېږي را زرغونېږي او دا یو ډېر ښه